توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو د کربلا بیان تیرہ جمعہ ما دیزے کے پریخ ہے لسم محرم باندې د خاندان رسول بالکل صفایا وشو او د یزید فوجیانو بیا هغه بیبیانې د خیمو نه راوویستې او یزید حکم کړو چې ماته پیش کړي اوس افسوس دا دی چې په دې یو ټکی ځان پوي کې داسې سوچ سره چې بعضی خبرې داسې وي چې هغه د سړی په سمجھ کې بیان کولو سره راشي ٹھیک یو خبره په بیان کولو باندې د سړی په سوچ کې راشي او په پوښ بعضی سيزونه داسې دي چې هغه په بیان کولو د چا په سوچ کې نه راځي هغه د ذوق سره تعلق لري اوس ما ته وګورئ ټول د لاس تما سپېړه ورکا د دې سپېړې نتیجه څه ده دا لاس بس وزیدلې که کینی تاسو یو را پاسې چې یو سپېړه مو وام دا سپېړه ما ورکا دې لاس کې چې کوم سوی پیدا شو هغه سوی زه په بیان کولو ستاسو په سمجھ کې راوستی شم نشم را دا ذوقي شی و کم شی چې د ذوق سره تعلق لري هغه په بیان کولو د چا په سمجھ کې نه راځي اوس د کربلا واقعه چې و دا ذوقي شی د دې هر څومره بیان چې وکي دا زور چاته پته نه لګي دا زور به یا امام حسین ته پتا وا یا به امام شاه قاسم ته پتا وا یا به امام زین العابدین ته پتا وا یا اخر کې بالکل به دا زور بی بی زینب ته پتا وا چې د ټول خاندان خزه ورته کونډه پاتې شوی او دا یوازې دغه مشره وا او دا زور به په دغه وخت کې د کربلا په غدشتو کې او په هغه خیمو کې او د یزید فوج ته وړاندې ورستو دوی پکې روان دا زور به مغه ته پته لګي لکه ګوره اسه بطور مثال یو خبر حکم چې تاسو خوش یو بزرگ تا خپل مرید ہوئے
چې دا د قبر معامله چې دا به زه څنګه پوه شم. او بزرګ ورتل دا خو اسانه خبره ده. سورځي پس که زه مړ شوم نو زما د مرګ نه وروسته ته کاغذ او قلم ما سره په لحد کې کېده، په ما باندې چې لاندې څه تېر شوي وي نو په درېیمه ورځ راشه اب ما په کاغذ لیکلي او د قبر د پاسه به کاغذ پروت دي، بیا پړو د دغسې چلو کو چاو بزرګ وفات شو د ور سره کاغذ او قلم لاندې په قبر کې کېښود او په درېیمه ورځ چې ورغی نو کاغذ پاس په قبر پروت دی، په هغې کې لیکلي دي چې بچیا داس چل دی چې کوم شی چې د ذوق سره تعلق لري آپ بیان کولو د چا په سمجھ کې نه راځي. دا د قبر معامله چې ما سره کومه وشوه دا ذوقي معامله وه، ذوقي لکه ما چې دا تاسو ته داسې و. نو زه هر څومره بیان چې د قبر درته وکم ته به پې نه پوهېږي. ذوقي معامله وه، ما وسکله او ته را روانې نو چې راشي په خپله به پوه شي چې قبر کې لاندې څه کېږي. تاسو خیال راغی؟ نو د کربلا معامله چې وه دا ذوقي وه. اوس هغه زور یا بی بی زینب ته پته وه یا امام حسین ته پته وه یا شاه قاسم ته پته وه یا علی اکبر ته پته وه. اوس ګوره لوی اختر کې تاسو څوک ګډ حلالوي څوک غوا، مالدار سړی به غوا کې به یې څه ونیسي یا میخه کې. هلکه ولې وایي خو بس چې شرط یې پوره شي نو خدای دې بے خو باسه. دلته خبره د شرط پوره کولو ده که دلته خبره دړه د یو درد ده. ابراهیم علیہ السلام ته خدای وی چې زوی دې حلال کا، دا زوی حلال کا. اوس د خدای حکم نو ابراهیم انکار کولی شي چې زه زوی نه حلالوم. که دا حکم تر اوسه پورې باقي وی چې په اختر کې به د چا چې زوی وي نو زوی به حلالوي. تاسو دا څومره جومات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي حلال کړی به هم حلال کړی به هم نمره تیز یې. اوس دا زور خو ابراهیم علیہ السلام ته پته وه چې زوی نه تپوس کوي چې قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچیا ما ته ویلی شوي چې زوی دې حلال کا، تم سوچو که څه وکم. زوی سره صلاح کوي او زوی عمر دغه وخت کې د 12 کالو دی. 12 کالو بچی ورته څه وایي؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې څه درته ویلي شوي زر کوه، زر کوه، ما لالوه ته بس کې وی زه پلاره زه ویلاو وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ستجدنی زرد چې بیا بمو می مال رے پلارا ان شاء الله کده خدای رضا شي
من الصابرین ستا چڑے لاندې بز صبر کو. اوس د 12 کالو بچی چې څو وخت کې ابراهیم علیه السلام ته دا وایي چې زر ما حلال کا، تاسو په ایمان وایي چې دغه زور به یا ابراهیم ته پته و یا اسماعیل ته کړ. تاسو د پیڅ پویګو دا روټي خلاص مونږ پیڅ پوی چې د زوی لالولو کې کم درد دی ویلی خدای وی، او د ابراهیم په زړه به دغه وخت کې څه تیرې ده، یو طرف ته د خدای حکم دی او بل خوا د زوی مینا ده. مینا ته بوتلو ویدرولو خپل اسونه ورته وته. اوس خدای څه وایي؟ فلما اسلما وتله للجبين فلما اسلما تسنیه صیغه ده. ار کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو، وتله للجبین او زوی راواچو او په مړی ورته چاړه کې خو سترګې وتړل. او دغه درد څوک محسوس کولی شي چې ابراهیم پړه بس تیرې دغه وخت کې چې د زوی په مړی چاړه وامه لګیا. دا ذوقي شی و، او ذوقي شی چې دی هغه په بیانونو د چا په سمجھ کې نه راځي. دا مونږ او تاسو چې یو دا صرف هغه وخت له ټیلې ورکولو دپاره د جمعې په ورځ یا د اختر په ورځ یا چېرته جلسه یي که نه، نو وخت له ټیله ورکوو کینو واورو. هاي هاي اوس مې یو ځای کې تقریر کول، دا تاسو نم پوښتنه کوم چې کوم مړي ته چې مونږ ودرېږو جنازه یې کوو، دا ټکی د چا په نیت کې راغلی چې خدای زه تا ته په جرګې راغلی ما چې دې مړي سره بېګاله د رحم معامله وکړه؟ دم پړه کې راغلی دی په جرګه راغلی یم، دا ټکی راغلی دی نه ده ماما. اوس دا ستا کدا ایمان وې چې زما دارور یا زما زوی یا زما پلار یا زما مور یا زما خزا یا زما لور یا زما دوست دا علاقې تانیدار اونیو او بوتلو او 3 ورځې کسټډي په واغستا، نو کسټډي دا معنا ده چې یقیناً به پولیس وਹੀ 3 ورځې څومره منډې ترډې جوړې کوي چې پولیس په ریمانډ اغسته ده وی نه وਹੀ چا د ورځې 2 لک خلک ما ته راځي چې اله چې ریمانډ په اغسته ده پولیس توای چې وی نه وای. په دې چېرې سوچ کړی دی چې په دې قبر کې هم پی ریمانډ اغسته کیږي. او بیا د قبر ریمانډ قبر غوندې حوالات د قبر غوندې پولیس. الله دې امان راکړي، الله دې امان راکړي. نو عزیزانو عرض می داو چې زمون ذوق خراب دی.
دا اسلام او دین او مذهب چې دی دا زمونږ ذوق نه دی ګرځېدلی ذوق چې هر کله زمونږ ذوق نه دی ګرځېدلی نو مونږ مسلمانان هم نه یو دا ټول زبانی جمع خرچ دی زه دا پوهېږم ټول مونږ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه منافقان یو چې پیغمبر ته په مجلس کې ویلي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر او خدای ورته وما هم بمؤمنین دا ګوره مؤمنان نه دروغ وي مونږ هغه نو زمونږ اسلام چې دی د ټول ملک پکې مونږه مليان شامل یو پیران پکې شامل یي میاګان پکې شامل یي سیدان پکې شامل یي عوام پکې شامل یي سرمایه تھرو آؤٹ ملک چې دی زمونږ اسلام زبانی جمع خرچ دا منځونه زمونږ دي دا زبانی جمع خرچ قسم په خدای دې کدا دړه نه کم مس چې دې د پاره چې جنت ته پلاړ شم دغه سړی مغرق دی کم مس چې دې د پاره چې زه دوزخ نه بچ شم نام غرق دی کم موس چې دې د پاره چې خدای تا په لټوم دا موس اوس دا ذوقي شه خیال امره دا ذوقي شه او ذوق چې دې د مینې او د درد او د عشق سره تعلق لري د عشق دو معنی دي یو معنی دا چې عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي یو لغت کې عشق وایي کم خیال کړي په دې بیرو باندې یو زیړ غوندې تارونه پیدا شي هغه ته څه وایي ها په دې بیرو باندې د سیزیړ وګدو تارونه هغه بیره خوري بنوشه نه مړه بنوشه خو بوټه ده خیر خبر اوري اون پښتانه یې اون پنجابیان یې سبله بلای ما ہوتا ته چې دا زما ځان ستړی کول دا څه چل دی لکه دیوال ته لګیا یم هغه تدونی بیماری وای هغه زیړ تارونه چې دي چې په کومه ونه پیدا شي نو هغه کې اثر داده چې هغه ونه خوري او سموده پسې بالکل ختم نو عشق تم ذکر عشق وای چې هغه کمړه تولګي نو هغه زړه خوري بالکل ختم صحابه ته عشق محمدی لګېدلو او ذوق داو چې په سردار کونین زمونږ ځان قربان شي ازان قربانولم بیا دا غولی ده څنګه په ځان قربان مدینه ته اهل مدینه مکه اهل مکه هجرت کو مدینه ته پیغمبر دا غیمنس کې ورولي جوړولا دا غيو عشق برا پاسې دو یا رسول الله په دین کېږي چې کور کې و سومه دا چې سړی ما سره رور کا چې خزای نه ولی و زما دوا خزی دي چې یو خزا ولا ورکم ته به زما ورکه او زب بیا دوا خزی ساتم
د خپل خزه په وطن کې پریخي د خپل خزه ورکوم ولا او د سیم نو ورکوم چې زه پرې د مو دیو کی نه کور ته به بوزم دواړه خزه به ورته خیم چې د دکه مخوخه شي چې زه طلاق کوم ودلې ورک او به کوي داسې دې ته ذوق نو عزیزانو د ذوق بیان به درته وکړو چې اوس د کربلا ذوقي زور چې اب بی زینب ته پتا و چې د یزید مخه ته پیش کړه نو یزید ورته وی چې ودلیدو د خپل باغیانو حال زینب ورته یو تقریر وکړو او په تقریر کې لوی خبره دا و چې ماذا تقولون ان قال النبي لكم او یزیدا کده قیامت پورځي زمانی که محمد رسول الله درنه تاسو کړو چې تا زمان وسو سره څه عمل کړو نو څه جواب به وکړي علامه دمیری لیکلی دي چې د بیبي زینب په جړه کې دا خبره یزید ته مخامخ کول نو فدمت عینا د یزید دواړو سترګو نه به اختیار او خیراتوي دا دومره عظیمه سانحه وا چې یزید کړیو اومم ورته ټینګ نشو ورته یو جړل نو عزیزانو دا سيزونه چې دي ذوقي دي اوس دا خو د ابراهیم ذوق به ابراهیم ګړه ته پته لګیدا چې زوی لالوم او دا د ابراهیم پړه به تیرې د چې سبتی دا ذوق بی زینب ته پته و چې دا غي پړه به تیرې ٹھیک شو اوس زمونږ او تاسو ذوق څنګه دی دا ذوق ټکه یاد کړئ ور سره دا زما ټکی یاد کړئ سو پوري چې دین او مذهب او اسلام زمونږ ذوق نه ګرځیدلې دړه ترغه پوری دا زمونږ ارس چې دی بکواس دی دا غپ دی استاد نو زه تاسو په دې دوه رکعات چوشي او بیا سړی کینی دي کې څه وایي تاسو وای کنه یار زه خو بلا نه یم چې تاسو خورم څه وای پکې څه وای ماما څه وای پکې ها اتحیو وی تورا گیرا مشو سپینا ز حیران یم چې رحمان لا نعاقل شو نبالغ عمر دې چرته تیر کړی ما خو تاسو ویل د سپینګری زما مخه تمکې نه پړه می تیار راځي التحیو په قاعده کې چې کینې التحیات وای اوس وای په ایمان چې په دیم چیرې سوچ کړی دی چې دا زه په دوه رکعات وکم دا التحیه پکې وایم چې د دې لفظ التحیه څه معنا ده په دیم سوچ کړی چې دا ورته ولاړم الحمد ویم د دې څه معنا ده چې دا سبحان شروع کوم د دې څه معنا ده چې دا قل هو یا بل صورت ویم د دې څه معنا ده او چې دا پکینه ما تحیه د دې څه معنا چې دا پر رکوع ورته ټیټ شم د دې څه معنا ده چې سر ورته پزمکه کېدم د دې څه ته چې سر پزمکه کېدی او سبحان ربی الاعلى و
دا د په تصور کې راځي چې دا د کم ذات پاکیزه بیانوم ډیر اعلی دی چې دا به څوک سوچ دې راغلی مونږه څه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی رقم راغلی دیتا وی انګریزی کې فارمیلیټي پورا کول زمونږ جبه کې ورته وی خانه پوری کول نو زمونږ منځونه خارپون زه درته مخکې خانه پوری کوم او تاسو راپسې اسی وخت ضایع کوئ په دې ګرمۍ کې چې بلې جمعې له رانه شي ګرمي د زم تنګېږم وخت دا سوچ مو کړی چې تحیت څه ته وایي الله اوس تحیه بیا ذوقي شی دی ذوقي معراج کې خدای پاک پختنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو دوست چې بل دوست تزینو څه تحفه او ډالۍ وړي ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده اوس د خدای د سوال ته ګوره او د پیغمبر د عقل ته ګوره پیغمبر وایي چې خدای خود سے ذات نه دی چې د خوراک شی مې راوړې وي یا مې قجوري راوړې وي یا مې څه راوړې وي یا مې څه راوړې نو د خدای د شان مناسب تحفه ورته وي یا الله تحفه و یا مال د څه تحفه راوړې ده نو پیغمبر ورته وایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي اے الله تا ته می تحفه راوړې ده د څه شي الصلوات والطیبات چې مونږ بستا منځونه کوو ستا پاکي به بیانو دې باندې سوچم چری کړي تحیه چې وای دا په تصور کې هم درته راغلی کوم لفظ چې وای او په تصور کې درانغه هغه لفظ لغو لاړ تاسو خیال راغی دا ذوقي خبرې زمونږ ذوق دین نه دی ګرځېدلې چې ذوق زمونږ دینو ګرځي هر څه به تا پسې منډې وای هر شي قسم په خدای دی چې توبه استغفار د لوی خبره نه چې عقیده او ایمان می داده چې صاحب نے ادهم د نوابای لباس بدل کا یا نادا نزان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه په یو ذات مین شه دنیا به پتا مې نه نن دی یو ذات پرېخه ده د ډزو سپیدر نه جوړ دی کله یو خوا منډي وي او کله بل خوا منډي عزیزانو د کربلا بیان ستاسو په مخ کې سو جمعون را روان دي خبره دیزه پورې رسیدلې و چې په لسم محرم باندې امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرد ټول خاندان په کربلا میدان کې قربان شو اوس هغه ورځ وجه ما تاسو تارس کړی و چې دا جنگ د کربلا چې و دا د پاکستان جنگ نو په پاکستان کې جنگ چې دی هغه د اقتدار د پاره ای او د کربلا جنگ چې و دا د
دغه کتاب د پاره لکه د امانه مخ کې زمونږ د دې دوه محترمو دا خبره او اشعار تاسو واورئ. دا لومبني بزرگ اشعار تاسو واورئ چې قرآن با الله ته شکایت وکي چې خدای دا تازه کم قوم ته لېږلی وم عزیزانو تاسو مونږ ټولو ته دا سوچ پکار دی چې قرآن څه وخت کې دعوه وکړي په کوم ځای کې هغه عدالت کې چې کوم د عدالت لوی جج به پروردگار عالمي دلته داوا چې پچا مجسټریټ سره وشي یا ہائی کورٹ کی وشي یا سپریم کورٹ کی وشي د خلکو خوب حرام شي چې سپریم کورٹ کې زما کیس چیلنج شوی اوس چې د کوم عدالت جج اعلی چې د پروردگار عالمي او دعوه کوونکې د قرآن غوندې کتابي او ملزمان مونږ غوندې پلیت وي کیږي به څه تاسو دا منځګزار په دې خوشفهمۍ کې مه مبتلا کېږئ یا ما غوندې مولیان د په دې خوشفهمۍ کې مه مبتلا کېږي چې زه خو قرآن د پاره منډم وام او منظم کوم او دسم کوم روجم نیسم حجمم کړه زکاتم ورکوم په دې خوشفهمۍ کې مه مبتلا کی قرآن د پاره سر او مال او بال بچ داسې قربانول به غواړي لکه په کربلا کې امام حسین قربان کړي عزیزانو چې په لسم محرم بالکل صفایا وشوه د ټول خاندان رسول شاه قاسم د ړومبۍ شپې ناوې تی پاتې شوه هغه هم قربان شو علي اکبر غوندې زلمی چې ټوله کربلا به د هغه د حسن په تماشه وه بیا په دې مړو جړا کون کی بی بی زینب وا علماء لیکي چې بی بی زینب حسن دومره اوچتو چې په دغه وخت کې په مخ د ځمکه د زینبي عمره ښایسته ښځه څوک نه وه چې لسم محرم ماښام صفایا وشوه نو د ابن زیاد فوج چې دی په خیمو حمله وکړه او د خیمو نه زنانا او ماشومان دا د فوج په بند کې لاس تړلي راوویسته او یزید ته روان کړ یو ډیر لوی ظلم بد شوی دی بل چې د ابن زیاد فوجیانو د امام حسین سر چې غوس کو
نو هغه کې تار واچولو امام زین العابدین ته په غاړه کې ځوړن کو داغه په غاړه کې دا سر ځوړندو په دغه قافله د بیبي زینب کې زین العابدین هم روان انتها د ظلم انتها ده عزیزانو هغه کم ظلم اهل بیت رسول د یزید سره یا د ابن زیاد سره کړو چې دومره عظیمه سزا یې ولا ورکړه دا هم بنی آدمو چې دا چا د امام حسین په سر کې مزه چوله او زین العابدین ته په غاړه کې ځوړند کړو دا مسلمانانو کافر نو دوی ځان ته مسلمانان وی ابن زیادم مسلمانو یزیدم مسلمانو او وکړو دا ظلم اوس هغه بلا خبره ده چې آیا دومره عظیم ظالم چې دی هغه مسلمان پاتې کېدی شي او کني شي کېدی دا فتوی تاسو په ورکوي عزیزانو تاسو به وایي چې فو دومره لوی ظلم دومره لوی ظلم اوس وګورئ اوس په دې پاکستان کې ټول مسلمانان دي کنه دي ها کڅ بلا بلا دي لوی واره ټول مسلمانان دي او پکې الحمدلله وای اوس په دې مسلمانانو کې 10,000 روپۍ او سړی ته ورکوم او بیګاله دې په مړ کوم دا درکې شته کنه شته درکې کنه 10,000 روپۍ او سړی ته ورکوم او بیګاله په کور کې بم در غرزوم سره د وړو زړو ټول مړ کوم په 10,000 روپۍ اوس تا کنيشت نو هغه ته ظالم مو وایي چې کربلا کې کوم واقع شوه داغه زیات ظالمان په دې وخت کې اوس موجود دي ستا په ملک ستا د ملک حکومت چې آرډر وکي یو جلوس رواني چې ګولای په او چلاوي ګولای په او چلای د مړو ډيري ولګي کنه د یو تنخوا د پاره پتا کلاشن کو په او چلیږي کنه هم د حکومت سپایان پیسو د پاره غي دې ته نه کته چې دا خاندان رسول دی عزیزانو کومه ګناه ده چې مونږ پیسو د پاره نه ده کړې کومه ګناه ده چې مونږ د خپل جاه او جلال د پاره نه ده کړې نن ستا په دې ملک کې بچ بیا الیکشن کیږي نواز شریف او غلام اسحاق دا ظلم د دې ملک سره د خپل ذاتی مفادو د پاره وکړو کنه یو بل خو شرم نه وړولې کنه کاړولې په یو بل خو لمن نه وړولې کنه خو د ذاتی مفادو د پاره دا ملک بیا د خدای په قهر اخته کړو 12 کروڑ روپے الیکشن کمیشن وغوښتي
چې 12-13 کروڑ روپے راکړي چې مونږ به بیا الیکشن هغه بیلټ پیپر او چټونه او پلانې او دا چاپ کوو الیکشن بکی. نن د قوم اقتصادي حال ته وګوره، روټۍ نه ملاویږي، غوړي کم ځای ته ورسېده، اوړه کم ځای ته ورسېده، پټرول کم ځای ته ورسېده، رشکه کې نشي سورېدی، ټانګه کې نشي سورېدی، ستا د وس نه بار شو. کروڑونه روپۍ به اوس د الیکشن په کاغذونو خرچ کیږي. اوس هغه عرب پتیانو ته څه غم دی چې څوک به بیا الیکشنو ته ولاړي او درېږي به. غریب سړي له خو تاسو ووټ نه ورکوئ او نه غریب سړی پاس کوئ. مولا نه چې د مولا هغه نیکه ودرېږي او ارباب په مقابله کې ولاړي. هلکه څوک مړه مولا دی. دلته یو ورځ په لاره روانم، ښځې په مخه راغلي، یو ښځې نورو ته وی چې مخ پټ کړي، سړی راغی، ویل سړی نه دی مولا دی. ښځو ته هم مونږ سړي نه ښکارو. اوس خلک ما ته وی ته الیکشن ته ودرېږه، ملزه هغه الیکشن ته به ودرېږم چې د ټول پاکستان دا اتفاق وکړو چې تا مونږه پاس کوو، یو تا بل څوک به نه، او د ټول پاکستان واګې زما په لاس کې راشي او بیا تماشې وکړي په هر سړک د سرونو. اله به دا ملک د سړي زوی کېږي که دا علاج نه دی، دا کوم چې مونږ سوچ کړی دا علاج نه دی. دا خو مغه خره دي کتې بیا بدلې را بدلی شي په بل روپ کې به راشي. خیال م راغی. نو عرض داو چې دغه دومره عظیم ظلم چې د کربلا په میدان کې وشو، دا صرف د دې قرآن په خاطر شو چې دې قرآن کې چې کوم دفعات لیکلي دي، اے یزیده ته دغه دفعاتو خلاف نو امام حسین ارس په قربان کړ، خو د یزید په لاس کې لاس ور نه کړو، ارس په قربان. خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه د امام حسین متعلق ویلی دی چې شاه است و حسین، بادشاہ است و حسین، دین است و حسین، دین پناہ است و حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید. سر قربان کو خلاص د یزید پلاس کې کېنه، سر قربان. مونږ نن د 2 پیسو مخ به نه، د 2 پیسو مخ. دا په اوقاف کې چې کوم وزیران تیر شوي دي د دوی د مخونو ته وګورئ، روټۍ به خوند درنه کي. مونږ ملیانو د هغه اوقاف وزیرانو داسې دیکبال کړی دی چې جمعات لبراله نو مونږ به وی چې وا خدای دا ځمکه د دې قابله نه وه چې دا مبارک خپې ورته راننوت. مونږ داسې هم کړي. د خدای قدرت ته چې د اوقاف وزیر شوی دی نو داسې به په بده نمونه و چې سړی به مخ ته نشو کت. اسې خسته سړی چې حکمران شي که نه نو که صنم کوي سړی چې اسې ورته ګوري زړه خوشحال. ابو هریره د 10 ورځو نهارو رسول الله ورته وی ته 10 ورځې وشوي چې وګې نو ما ته نه وی چې زه وګېم. وی په خدای مې دې قسمي چې ستا چهرې ته وګورم سترګې مې مړې شي، چې خبرې دې واورم غوږونه مې ماړه شي. خیال دې راغی ما ته د روټیو ضرورت نشته. یوسف علیہ السلام خستاو 6 میاشتې قادسالی په ملک راغلی وه
او په خپل جمال شپږ میاشتې خلک ماړه ساتلی. قوم به ټول راجمع شو چې لوږې به ډېر تنګ کړه، ده به د مخ نه نقاب لرې کو، خو چې قوم به ورته وکته اته ورځې به ټول قوم بیا بېهوشه پروت. نو موږ لا خدای ښایسته حکمران اډو راکوي، نو همدغه پیتیان میتیان به بیا ځي او راځي. د چا شکل زیړ دی لکه د په شکال چنډخ، د چا پوزه پیته ده، څوک لنډی دی، څوک ټیمری دی، څوک څه دي څوک څه دي، خو چې نامه پې د خان او د ارباب ته تاسو غلام قوم یې ورته ټینګېدی نه شي، بیا به ورته ټوکری ټوکری کېږئ. خیال هم راغی مونږ به هم صفتونه کو چې دی الله که دی راغی روڼو د سرو مولی به درنه جوړ شي. زه رښتیا ورته یم چې ما کم کینډیډیټ له تقریر کړی دی، که هغه ګټل یم بیلو دی ده. کم کینډیډیټ له چې ما تقریر کړی که هغه ګټل هم بیللی ده، ځکه چې صفا مې خلکو ته ویلي واورئ واورئ. الیکشن خو بیا را روان دی، خو که په دې نیت هم چاله ووټ ورکو چې دی به راله سړک جوړ کړي، دی به راله پل جوړ کړي، دی به راله ټیپر ارزان کړي، دی به راله غوښه ارزانه کړي، دی به راله کور جوړ کړي، که په دې نیت یې ورکو نو ته دغه پاخه کافر مشرک بچې. په دې خبره پوه شوئ تاسو؟ کافر د سور بچی تی، د سور پیژنئ، سور چې د هغې نه زیات پلید د خدای په خدایي کې بل نشته. په دې نیت چې کوم انسان له ووټ ورکړي چې دی به ماله پلانې کار وکړي، تا نه لوی خنزیر بل نشته. که په دې نیت یې ورکو چې دی به اسمبلی ته ځي، که ده د دین او د اسلام دپاره یو حق خبره وکړه نو خدای د هغې ثواب مال هم راکړي، نو د دې به خدای اجر درکوي. 45 کاله کې خدای هم هلاک که چې هلاک شي، دا ټول پاکستان دی خدای هلاک کی چې هلاک شي. په 45 کاله کې ستاسو تجربه ونه شوه، د سړي زامن نه شوئ په 45 کاله کې. هر یو چې راغلی شنه باغونه یې ښودلي دي که نه؟ هر یو چې راغلی او راتلو نه بعد یې بیا شنه باغونه جوړ کړي دي. په کربلا کې شین باغ نه و، هلته د وینو باغ لیدی کېده، د سر کټ کېدو باغ لیدی کېده. خو خبره څه وه؟ خبره دا وه لکه پیغمبر خپله لور رونیوه بی بی فاطمه د لاس نه، د دې حسنینو مور ورته وایي یا فاطمة سلینی ما شئتی، اے بچیا که دنیا کې دې کم کار وي نو ما ته ووایه چې وی کما. وایه دنیا کې دې که کم کار وي نو ما ته ووایه چې زه یې وکم. خو بچیا دا واوره که د دنیا کارونه نو درته کولی شم، خو ګوره قرآن نه ځان بچ ساته، قرآن نه لرې اوسه، د قرآن د قوانینو دفعاتو نه ځان بچ ساته. بچیا په خدای مې دې قسم وي که په قیامت کې ته قرآن راونیوې نو زه به دې خلاصولی نه شم. پیغمبر خپلې لور بی بی فاطمه خاتون جنت ته وایي چې که
کم قیامت کے قرآن دا مرائینا ونیوے چه زما د فلانه دفی خلاف ورزی دی ولی کړی دا نو ګوره زبا د خلاصول نشما خپل لور ته دا شی امام حسین ته معلومو چې یزید د وخت بادشاہ دی او ظالم دی او د قرآن د دفعاتو خلاف دی ځان په قربان کا خو چې قرآن دې په قیامت کې راونه نیسي مونږ به قرآن پریږدي قرآن خو دغه اعلان نه دی چې ما دا سورتونه زده کړي دي تبت یدا او قل هو مانځه کې درته وایم او ته راپسې امین وایي قرآن خو دې اعلان نه دی دا بېمینته شی راشي ټیټ پاس شي د کارغه په شان قرآن خو دې اعلان نه دی ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستاړه تا ګوري ړتا چې ستا دې اړه کې زما متعلق څه دي زما د کتاب متعلق څه دي تاسو ټول د کلو خلق د خار خلق په دې دیرو ګوري چې مولا څه وخت کې قرآن شروع کی یا بعضی مولا په کې تبارک الذی شروع کی حالات پاگلی اوس تبارک الذی په قبر چار سورت بقره اول اخر چې دی دا سنت دی دا ویل پکار دی بعد په کې تبارک الذی شروع اډو شروع کړه ځا د خلقو ته تاسو ګورئ چې د مړي کټون درش نه مولام کتو دا امروګت تلاوت خدای دی به خو باس خلک تنک دسه وای کنه ته په خزه او شرمېږي چې ټوله شپه بلو پرنٹ ګوري ته نه تنګېږي سینما کې چې 3 غنټې ناستې ته نه تنګېږي د شپې چې وی سی آر ته ناستې نه تنګېږي په ټلویزیون کې چې ډرامو ته ناستې نه تنګېږي او که مولا لږ صورت تیر کو نو ته وایې چې تنګې کمه نو ته خنزیر بم سبا مردارې او دا قرآن به زه در پسې درلیږم چې دیر اخلاص کا او دا مولیانو دی خدای بیړه تباه کړي چې د سړي زوی او نه سړي زوی نه ګوري خو قرآن ورپسې بخي سړي ته خو ګوره چې پرون ته وی چې مولا اوس کوم مولا چې اوږد قرت وایي زمونږ د بالا ماڼۍ کې زما ملګري دي زمونږ د دې جومات امام غریب بیمار دی کله په ځان پوه نه شي اوږد قرت شروع کړي چې راشي وایي چې نن خو هغه امام صاحب داسې اوږده شوی او پکې دا جومات ده لرې نه ځو سره ستاسو خدای خبر چاره بلا باندې اخته یې دا کله دی په سجده کې ایر شي ته 3 ځلو په ځای 4 ځلو ویل په سجده کې اوده شو نو زړه دې اوچوه چې اوچوي نو شکر نو باسي چې خدای ته په سجده دې ډېر وخت تیر کو ته چې تندې لګولې او په دې ځمکه ته چاته پروت وي دی خو وګورئ ټول وایي چاته پروت نو چې په سجده الله ته ډېر سات امام ایثار کړي نو ته شکر نو بس چې ته وایې چې اوده شو پکې قرآن د چا خبرې دي ته شکر نو باسي چې قرآن هغه اوږد کو د الله خبرې دې لږې زیاتې واورېدې شکر نو باسي زړه دې شین شه هغه کنزل په خوله نه راځي چې لږ میړه یخ شي زهره جمعه چې دا ګډې وډې ویم زه یم جو بلې جمعې له به نه راځئ که خیري زما ځان به مخلاص شي هغه شی په ډن نه راځي دی خو وګورئ موسی علیہ السلام نه الله پوښتنه وکړه چې ما تلک بیمینک یا موسی ستا په دې لاس کې څه دي موسی هغه لاس کې امسا و ستا دې لاس کې څه دي
موسی علیہ السلام ورته وی چې هي عصای اتوکأ علیها واهش بها علی غنمی. خدای دام ساده کله په تکیا واما کله په ګډي او چیلای سروما. علما لیکي چې موسی علیہ السلام دا زیاته اونکو ستا لاس کې سدي او زم زبا لاس کې وبدي. نو جواب ختم شو کنه؟ جواب ختم شو. لاس کې دې سدي وبدي لاس کې دې سدي هیڅ نشته. جواب ختم شو. نو موسی علیہ السلام ته چې خدای پوښتنه وکړه چې زستا لاس کې سدي او هغه ای عصای دام ساده. جواب ختم شو. نو د دې څه ضرورت چې توکل علیها کله په ډډه واما تکیا په واما واهش بها علی غنمی کله په ګډه او چیلې سرم د دې څه ضرورت وای ضرورت داو چې موسی علیہ السلام لکه خیال وکړو چې یار سره اله د خبرو موقع ملو شوې ده کې دې شي چې دا موقع په لاس بیا در نشي نو چې پښتنه وکړه دا خبري ور سره لګي وګدې کا. د موسی غرض داو چې خدای سره دا خبري لګي وګدې کا. نو قرآن د خدای خبري دي چې څومره وګت کو نو ته شکر وباسا چې خدای دې جزای خیر درکې چې تا دا د خدای خبرې په ما ډېرې واورېدې. د آرامیانو خبرې خو څومره اوري د ډمانو خبرې خو څومره اوري ورته شپه ورځ ناست. ما خو ستاسو کورونو کې د ټلویزیون کمرې لیدلې دي غټه غټه متکې مچولې داسې ورته ډډوالي ورته ګوري کنه چا چا کرټي اشتلا سوچت کوي نه خدای امرک چې ورکشي ناسه تکیام ورته والی او خزه نر ورته ناستي. ما خو تماشي کړی اوس ما پسې چاره ډرامې کوي اجازت ته درتا که کنزل را پسې کوي می اجازت ته که خز او لور را تقدیم درته اجازت ته ارڅ چې وای. ما خو تاسو تماشي کړی تر یو بجې ورته ډډې والی او ډراما الکان په سرکونو لګیای. ها لانیا نن خو نیلامګر دی اوس خدای والله کذب په بوګم نه نیلامګر څه ته وای ونوم می اوریدل نن خو نیلامګر دی بیا په ما تیریږي ارمازیګر د سټمار زامن دا من دی چې سټی ته پیټول او رضا به بسم الله پیدا چي دي دا الحرامیان په ما تیریږي زه ګورم. دغه باندې خو نه تنګيږي او په قران لګوګ دې دو تنګيږي نالت ته پمای چې زب پتا قران وېما او زب درې سپاره وېم او پتا پسې به خدای پر راستای کې درو به خم چې وزه مې حلال کې بیا دی وخت کې ما ستاسو اديري لیدلې دي راته خودلې دي چې والله کدی اديره کې داسې مړشته چې ته وګوره اورې دي خوشحال شي. دا قبرونو کې ناستي او غوخه ته غسیږي لګي چې کم نیکانو هم مالی دلی دي درې سوا کاله پس مې لیدلې دي ثابت پراتو کفنیم چینجو نه واله تا چې پدرې مورز رو باسي هغه بوین د لاسا تاسو غټریو کوي او سړی خختي او پدرې مورز دا قبرو کني زه دا تجربه خو کوي دا مونږ غوندي چې مرشي دا شیخان میخان تاسو پدرې مورز قبرو کني کته لس ورځې روټای خوندر نو کو دا غبوین د لاسن راشي زما ګیره کله کوي داسې مردار درنه په قبر کې جوړي او درینیم سوا کاله پس رئیس دي
او داسې پروت ته لکه په خوب وده چی اڅوکو ابداسې لکه د بزرګ چې وي چې زه محمدي یم څه وي ایو پورا شعر وایي لکه راځي کا ستا د عاشقۍ په دام بندي یم او زه محمدي یم والله العظیم چې دا محمدي مې لیدلی دی 315 کاله پس داسې پروت دی لکه چې اوس تیښی تاسو خو د خپل قبرونه وکنئ او د خپل مړي وګورئ ولس ورځې پس مې یو دلته ولیدو دوه لیشتې لړمانې د قبر نه راووته دومره ویښته وکړي عزیزانو قرآن بلوی داوگیر وی پتاسو د خدای په مخ کې قرآن بلوی داوگیر وی لوی داوا به قرآن کړی وی او لوی جج به الله وی الله دې امان راکی چې کیږي به مونږ سره څه قرآن تراجه شي او ځان محمدیان کوي کنی غرق یې یو تباہ یې یو ذلیل یې په خوشفهمو کې مبتلا کېږئ په منځونو غاوره کېږئ په ګیرو غاوره کېږئ په روجو غاوره کېږئ قانون د پاره جنگ وکئ قانون لا لکه امام حسین قانون د پاره جنگ په کربلا کې کړو اوس بی زینب چې کوم تقریر کړی د یزید په مخ کې اب درته بلی جمعې ته وایم واخر دعوانا الحمد لله.